تقسیط د توا سره بیع تقسیط د قسطونو بیع. اوس هلکه بعضې خلک د قسطونو کار کوي، دا جایز دی که ناجایز دی؟ ډېر کارونه کوي خلک، موبایل یې الي، موټرسایکل یې الي، ټول ډیلینګ په دې قسطونو باندې کېږي. نو مسلې ته غوږ کېدی چې د قسط بیع دوه قسمه ده. یو بیع نقود ده، په نقدو چې کومه بیعه کېږي، دا خو بالاتفاق جایز ده. او یو بیع تقسیط ده، معنی په قسط چې کومه بیعه کېږي، د څلورو امامانو په نیز باندې دا بیعه جایز ده، خو لیکن شرایط دي پکې یو څو. اوس به تاسو ته پته ولګېږي. یو سړی دی په قسط باندې موبایل واغسته، توجه کوئ خبرې ته، بیا به تاسو ډېر په کار راځي انشاءالله. بیا ریکارډنګ هم کېږي، خیر څوک نه پوهېږي ریکارډنګ اورېدی شئ. په قسط باندې جي موبایل، یو موبایل دی په 40,000 روپۍ دی، پریکټیک هسې دغه فرض ده. په نقدو باندې په 40,000 دی. یو انسان دی وایي په نقدو په 40 ورکوم، چې ټیم پکې الي او په قسطونو راکې نو په 50 به یې درکوم، نو جایز دی، بالکل جایز دی. د هغه مال دی، که پته یې په هر څو باندې خرڅوي، که په نقدو یې په 50 خرڅولی شي، ته ترې تپوس نه شي کولی. پوه شوې په مسله باندې؟ ها، د قسطونو دپاره بیا شرایط دي. لومبی شرط ولې دا دی چې دې کوم قسم مقرر کړي، یو قیمت مقرر کړي چې دا 50,000 روپۍ دي، په دې به په قسطونو میلاویږي او په نقدو به په 40 میلاویږي. لومبی ده به نقدیت معلوم کړي چې په څو به کېږي. دویم د قسطونو وخت به مقرر کړي چې په څونه وخت کې به یې درکومه، 10 میاشتو کې به درکومه، په یو کال کې به درکوم، وخت په مقرر کړي. او درېیمه خبره چې مثال په طور اوس دې خبرې ته توجه کوئ ډېره، یو انسان دی موبایل یې واغسته په 50,000 په قسطونو باندې، په قسطونو باندې. اوس ده سره یو هفته کې پیسې ډېرې وشوې، مانه ټولې پیسې ورسره وشوې. دی ویل جي دا ټولې پیسې چې کوم دی په یو ځای ورکومه، خو ما ته به پکې پیسې پرېږدي. نه، پرېښودل پکې نشته. ته په هغه باندې دا ظلم نه شي کولی چې جي ما دا موبایل چې کوم دی نو اغوستی دی په قسطونو باندې په 50,000، خو اوس ما سره ټولې پیسې هفته په څه شوې درکوم. اوس د مالک خوښه ده، که تا ته پیسې پرېږدي صحیح ده، کنې ته پرې ظلم نه شي کولی چې په زور راکړه. او که په جبر دې ترې واغستې او د هغه پیړو نو بیا حرام په سود کې راځي. یو خبره. دویم، که قسط په انسان باندې شارټ شو او کوم مالک دی هغه ورته دا میاشت به د قسط نه راکړې، 2,000 روپۍ قسط اوس په 2500 روپۍ د دغه میاشت راکړي، دا ناجایز، حرام. کوم چې مقرر دغه دی هغه باندې په مسله باندې پوهېږئ که نه؟ اوس په عام څیزونو کې دغه څنګه راځي، سود څنګه راځي، د قسط په مسله باندې خو پوه شوې که نه؟ قسط جایز دی ښه. او یو بله مسله دا ډېره ضروري مسله ده، یو کس ته موټرسایکل یې واغسته او هغه موټرسایکل د مالک نه په قسط واغسته او واپس یې په هغه باندې خرڅوي په نقدو باندې. اوس یو تا موبایل واغسته، ضرورت ته دی، تا په قسط باندې موبایل واغسته او په نقدو یې خرڅوي، نو په دغه مالک یې نه شي خرڅولی او په بل چا یې خرڅولی شي. ښه، په مسله باندې پوه شوې؟ په نقدو د موبایل واغسته، په قسط موبایل واغسته او مالک باندې نه شي خرڅولی، ځکه بیا انډر پلی کې راځي او انډر پلی سود دی. که په بل چا یې بار خرڅولی شي نو جایز دی، خرڅولی شي، ستا مال دی. ذهن د مسله ده؟ په مسله باندې پوه شوې که نه پوه نه شوې؟ دغه رنګې د موټرسایکل دی واغسته، بعضې داسې طریقې کېږي چې موټرسایکل والي مالک لا قبضه نه ورکړې، په هغه کې ورته ښه په څو دی واغېسته، په قسط په 80، بس په 40 زما شته، 40 خو ته روشمري دا والی، بس زما تا ته 80 در ورسېدې، دا شی حرام دی. پوه نه شو؟ په مالک یې نه شي خرڅولی، په بل چا بار خرڅولی شي. په مسله باندې پوه شوې که نه؟ پوه نه شوې؟ قبض ضروري دی. تا یو شی په قسط باندې واغېسته، هغه به ته قبضه کوې، بس ستا په قبضه کې راغی، اوس تا مال دی چې څه ورسره کوې. ذهن د مسله ده؟ او بله خبره، په عام څیزونو کې به سود څنګه راځي. اوس پیسې دي، پیسې یو سړي له د 1,00,000 روپۍ ورکړې، وایي تا نه به 1,25,000 مطلقا سود دی، ربا ده، نه شي کولی. پوه نه شوي؟ یو سړی تاسو داسې کاروبار کوي چې جي د قسط کاروبار کوم، ماله پیسې راکړه، زه پرې ځان له موبایل علم، نه، پیسې به نه ورکړې. منځ کې به ولې یو شی به متعین کړي، جي موټرسایکل به وله والي، پیسې به نه ورکړې چې هغه وایي جي زه به ځان له په خپله موټرسایکل والم او قسط به در کوم، داسې جایز نه دي. کور جي زه به ځان له کور والم او نه، کور به وله الې ته، موبایل به وله ته الې، بیا به قسط درکړي، موټرسایکل به وله ته الې، منځ کې به ورته عوض ښکاره کې، د دې نه ما سیوا که هسې د پیسې ورکړې چې 1,25,000 ته راوړې دي، نو ناجایز دي. ښه، په مسله باندې پوه شوې که نه؟ اوس په عام څیزونو کې ربا څنګه راځي، سود څنګه راځي. لکه اوس په عام څیزونو کې به سود اله راځي چې کله جنس یو وي. ښه، دې مسلې ته ډېر سوچ کوئ. مثال په طور غنم دی یو طرف ته، بل طرف ته 1 کیلو غنم دی، بل طرف ته 2 کیلو غنم دی. دا 1 کیلو غنم په 2 کیلو غنمو نشي ورکولی، جنس یې یو دی، جنسیت ته به ګورې. اوس 1 کیلو غنم دی او بل طرف ته 2 کیلو جوار دی، نو بدلولی شي، خیر دی، ولې جنس یې بدل شو. د پیسو خبره ده. پاکستاني 1,00,000 روپۍ نوي لوټونه په زړو
1,25,000 باندې نشي ورکولی. ها چې جنس بدل شو پاکستاني پیسې په دراهمو ریالونو باندې اضافي په ډالرو اضافي ورکولی شي. ولې؟ جنس بدل شو کنه. څه بدل شو؟ جنس. په جنس باندې پوه شوې؟ په مسله باندې پوه شوې؟ پوه نه شوې؟ څوک تپوس کولی شي نو وکړې بیا ذهن چاته اشکالي ووایه یو کې تپوس قسطونو باره کې د کارو دا ګورې کاروباري دغه دي ځکه اصل د انسان معاملات او دا جسم چې دی دا ګورې اصل شی په حلالو باندې دی. نبی علیه السلام فرمایي وی الله د جهنم معنی په جنت باندې هغه جسم حرام کړی دی چې هغې ته د حرامو غذا ورځي. نو الله دې موږ د حرامو د غذا نه وساتي. د کاروبار به ډېر فکر کې ستا د مونځ دارومدار په کاروبار باندې دی. د کاروبار پیسې د حلال وي نو مونځ دې قبلېږي. کاروبار د حرامو نو مونځ نه مړه یو ټک دې نه قبلېږي. نو ځکه درته یم تپوس وکړې چاته مسلې وکړې د شرم خبره ده. جی ښه وایه وایه جی وایه خیر. جنس ما دا چې شیزونه به بدلي. اوس د غنمو جنس دی مطلقي څونه غنم چې دي نو که غنم یو طرف ته خراب وي او بل طرف ته سمي نو 2 کیلو خراب غنم او 1 کیلو سم غنم نشي ورکولی ځکه جنس یو دی دواړه غنم دي کنه. چې جنس بدل شو معنی د غنمو نه بدل شو جوار شو مثال په طور یا اوربشې شوې نو بیا خیر دی. لکه د پیسو پاکستاني یو پیسې جنس دي پاکستاني یو پیسې جنس شو. اوس پاکستاني پیسې په پاکستانو پیسو اضافي نشي ورکولی خو په درهمونو په ډالرو په ریالونو په دې باندې اضافي ورکولی شي ځکه جنس یې بدل شي کنه. اوس په مسله باندې پوه شئ اصلیت یې بدل شو. جی چاته اشکال شته؟ اوس خو اکثر کاروبارونه کېږي جی 1 लाख روپۍ مثال په طور دا خلک که ستا خیلی د سیرو ورنه هغه نوي لوټونه راډي که نه نو 1 लाख روپۍ ورکي وله معنی 1 लाख روپۍ ورکي هغه وله نوي لوټونه ورکي لکه 90,000 وله ورکي نوي لوټونه نو دا حرام دي. ولې جنس پاکستاني پیسې دي که نه اگر که نوي او زړي دي خو جنس خو یو دی که نه. ذهن ته مسله ده. جی جی ربا او سود یو شی دی ګټې ته وایي. ربا عربی کې ګټې ته وایي پوه نه شوي او هغې ګټې ته ویل کېږي چې ناجایزه ګټې هغې ته سود وي. ګوره قرآن کې الله فرمایي احل الله البیع الله بیغه حلال کړې ده وحرم الربا او ربا معنی ربا کوم چې هغه مال چې هغې په مقابله کې څه عوض ني نو هغه لکه مثال په طور عوض داسې چې تا 1 लाख روپۍ چاله ورکړې بل کس ته ماله به 1,25,000 راکې نو دا 25 د څه په عوض کې دي د څه په دغه کې بدله کې 25 شلې دغې ته ربا وایي. اوس پوه شوې جی وکړه تپوس وکړئ جی شرم مه کوئ دا خو شرم خبره نه ده. ښه جی او چاته چې واپس کړي او چې قسطونه ورته برابر کړي بیا هم نه ورکوي او او دا ښه کار نه دی نه دا ښه نه دی که نه نو دا کار ښه نه دی که نه. او او نو تاوان به خامخا کوي چې تا چلولی دی چې استعمال کړی نه دی. او 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 داسې کار دی چې اوس مثال په طور اهمه مسله ده یو کس تیجي ګاډی واغسته او هغه ګاډی قسطونه پې نور نشي 3-4-5 میاشتو قسطونه پې شاټ شو داسې مسله ده قسطونه پې شاټ شو که نه قسطونه یې ورکړي دي شاټ شو پې 3-4 میاشتې قسطونه پې شاټ شو د نشو ورکولی ګاډی به ته مالک خامخا ودرئ نو چې مالک ته ګاډی ودرئ بیا به دا دواړه خبره کوي یا به ورته دا ګاډی واپس کوي نو چې ګاډی ورته واپس کوي نو بیا د مالک او د ده مسله ده چې پسو باندې ورته حسابوي معنی پسو باندې د دې دواړو روغه راځي اخو د مالک او د ده خوښه ده. جی دا خبره کوي چې کله مالک واپس کوي نو مالک قسطونه
او نشي ورکولی نو واپسی نه چې څومره پیسې مثال په تور د څومره استعمال کړي دي نو مالک به دا کار کوي دې خبرې ته توجه کوي مالک به دا کار کوي خپل ګاډي کنډیشن ته به ګوري د کنډیشن موافق به د هغه نه پیسې حسابوي نو دا کار خو ښه نه دی که نه چې فرق پکې نه راغلی بلکل چې څنګه او 0 میټر واپس ورکړي پیسې به روپۍ به په روپۍ ورکړي هغه به داسې لکه ټوپه کې تېل اچوي خو چې درې میاشتې وچلېده تا ماله پیسې را نه کړې تا ټیک ده ماله 30 35 20,000 مخکې نو هغه خو الرېډي بیا څوک په شپېته دی سره شپېته دی دا دله ما په اویا درکړه ټیک شه 20 نغدې باقي 2000 روپۍ میاشت صحیح تاسو ماله په درې میاشتې خو تا وچلوه راځه بلکل صحیح ته ما ګاډی خپلونو واپس دا شل خو دې الرېډي دی خو شل نه 13 خو دې ورته 15 خو دې دی که نه خو ما ته په هغه ټایم کې وي لس خو دی دا څلور میاشتې به زه په زمنډې مو لس خو دې په نو اخو ما وی چې د مالک او دغه خبره ده اوس تا خوښه ده چې دا شل زره ته پکې حساب کنډیشن ته به ګوري او بعضې خلک داسې چې استعمال کړي ډېر د شل خو دې مخکې نه ایښي دي اوس ورپسې لس نورې راکوو ګاډی یې تباه کړی دی اکسیډنټ هم راځي د ګاډي د کنډیشن خبره ده او د مالک او دغه بیا د روغې خبره ده او بس استعمال شي که نه صحیح خبره صحیح بلکل جی دا ځان چې بیمه کوي دا نه دی ښه مطلقا ناجایز دی دا نفس د الله نفس دی د الله دغه دی زمونږ دا وجود نه دی دا د الله دی او ته بل سره بیمه کې ټول کاروبار چې که زه مړ شم نو هغه یا د ما کاروبار کې دغه راغی نو ریکوري کوي دا ناجایز دی حرام بیمه حرام ده بانډ حرام دی دا خبره یاد ساتئ ګورئ ښه مسایل څونه تپوسونه کې وکړئ جی جی او دغه ته مضاربت وایي عربی کې ستا کاروبار دی تا سره فن دی مثال په تور د کریاني دکان دی واچو یو کس وي زه دله پیسې در کوم او خو پیسې به متعین کوي نه بیا خو جایز نه دي که نه چې کاروبار کې ګټه او دغه ني تاوان ني نه ټیک نه دی ټیک نه دی حرام جی بانډ حرام صحیح خرڅولی شي خو جایز ګټه اوس د ګټې ته توجه کوئ دا یو مسله ده بس دعا کوي انشاءالله یو شی دی ګټه جایز څومره ده څونه ګټه کولی شي یو شی دی تا په 100 روپۍ باندې واغسته اوس خبره ته وکړئ یو هغه ګټه چې خلک نیم په نیمه خرڅوي لکه په یو نیم سله نو دام خیر دی خرڅولی شي یو خلک وایي زه کمه ګټه کوم نو په 130 یې خرڅوي دام جایز دی اوس یو سړی د شی روړی په 100 دی او خرڅوي په 100 په 80 باندې نو دا جایز نه دی بیا ښه دا بیا ټیک نه دی پوه نه شوئ ظلم نه دی په کار مسلمان دغه ته به هم ګوري په مسله باندې پوه شوې که نه پوه نه شوئ دا نمبر هم ټیک نه دی جواري دی که نه جي قراندازي چې څومره کېږي دا هم جواري ده دا څومره دغه چې قراندازۍ انعامونه چې تقسیمېږي دا هم دغه دی ځکه دا د ټولو مسلمانانو اجتماعي پیسې دي او شی میلاویږي یو کس ته دا ولې مثال په طور قراندازي کېږي موټر سایکل خلک 15 روپۍ ورکړي او ټول لا جمع کړي نو ټیکټونه پې ولي دا یو وخېږي پیسې خو د ټولو لاړې او په څه کې لاړې نو ټیک نه دی جواري شو په څه باندې مطلقا حرام دی جواری د قمار ورته وایي عربی کې نبي رسول الله لعنت وایي په داسې خلکو باندې جی ساروي او پوه نه شوم په مسله باندې په 35 یې واوښته نو ده دا کار غلط کړی دی که نه ده ورته دا غلط ویلی دی چې زه به تاله 15,000 روپۍ میاشت درکړم اوس مثال په طور دی اوس 15,000 وکړي نو اوس به څه کوي ده ته به څه پاتې کېږي ګټه به نه متعین کوي که نه ګټه به ته داسې کوې چې څومره ګټه یې وکړه نو هغه به نیموي
اوس 15,000 ګټه وکړه 2,500 به هغه والي 2,500 به ته والي او چې شی دې متعین کړو دا ټیک نه دی په نیمه به وي ستا خوښه ده که په نیمه کې که په دویمه حصه باندې د مالک او دغه جوړ دی بیا جی زه بس مړه په یو دی مه مولیان کېږي بیا به څه تپوسونه بل شي به دغسې تپوسونه کوئ چې ډاډه شئ که نه خوښ هم دی انشاءالله واخر دعوانا الحمد او د نورو ته به مو شي بلکل صحیح خبره ده ګوره داسې بیا نه ده چې دلته تپوس نشئ کولی بار بیا وایي جي چې مونږ ته خو پته وه نو چې پته و نو په مجلس کې تپوس وکړه که نه که تا ته دونه پته یي بیا خو هغه ټایم کې د ایمان ښکاره کېږي که نه په دې ټایم کې وښایې ودرېږې جي مسله ده او ټیک شي ټیک هم پټ تپوس کولی شي څوک او ټیک ته ده بس ده که د کورنۍ مسلې نو سړی پټ دا خبره صحیح او صحیح خبره ده ستا خبره بلکل بلکل او ټیک شي صحیح ده خوښ مې واخر دعوانا الحمدلله امین الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت او الفت باندې خدای وګوري الله مونږ ډېر کمزوري یو ډېر عاجزان یو ډېر ګناهګار یو خدای ستا د غني یو خدای ستا د امتحان نه یو الله مونږ باندې رحم وکړي الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع باندې خدای رحم وکړي الله په نظر د رحمت ورته خدای وګوري الله د دې زړونو کې څه قسم شري مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي دا درس زما خویندې میندې اوري الله د هغې په زړونو کې څه قسم شري مقاصد دي الله د خپل درون نه پوره کړي الله د خپل در نه پوره کړي په هغې باندې څه قسم مصیبتونه دي خدای په خپل داسې قدرت ختم کړي څومره خویندې میندې دا درس اوري پرخې ته ناستي الله د دې جزا ورته په دنیا آخرت دواړو کې ورکړي الله د عزتونو د لوپټو خدای محافظ شي په د حاضر مجمع کې کاروباریان ناسي خدای کاروبار کې برکت واچي څوک قرضداري دي خدای د قرضونو د عذاب نه وساتي څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې اوس یو مرحوم جنازه وشوه مرحوم وفات چې الله قبر د جنت ته باغچونه خدای باغچه وګرځي څومره مرحومین څومره خلک په دا کلي کې وفات شوي دي الله قبرونه د جنت ته باغچونه باغچه وګرځي الله مغفرت نصیب کې په دا کلي کې څومره جمدي دي الله جمدو ته خیر پیښ کې په عمرونو کې خدای برکت واچي خدای په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله